بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو نن د پاکستان تحریک انصاف باجوړ بانی روکن نیک رحمان صاحب سره موجود یو. تقریبا د 1996 نه یعنی د 1996 نه په پارټۍ کې دی. بیا تاسو څه وختونه رال چې ما په خپله باندې هم لیدلي وو د دې د پارټۍ بلا خدمات دي د پارټۍ دپاره په اسلام آباد درنې شولې یا داسې نور انټرا پارټي الیکشن کې ما لیدلی وو چې په دوی باندې د نامعلومه کسانو د طرفه په چاړه باندې وار وکړی شو، په چاړه باندې زخمي کړی شو. داسې نور بلا خدمات دي، د هغوی څخه خبرې کوو. ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. حبیب الله مشال وایي ستاسو یو جهان مننه کوم چې تاسو رالی او نن زموږ سره کېناستلی او د پارټۍ په باره کې زموږ چې کوم ورکران دي زموږ اواز هغوی ته رسولو کوشش کوئ، نو ستاسو یو جهان مننه، ډېره شکریه. نیک رحمان صاحب تاسو خو بانی لیډرانو کې راځئ، د پارټۍ ولې داسې کوي چې لکه تاسو دومره سینیارټي باوجود تاسو لا ټکټ در نه کړی؟ د دې وجوهات څه دي؟ د دې په شا باندې څوک خلک دي که نه څه وجه ده پارټۍ به تاسو اعتماد نه کوي؟ ډېر زبردسته تپوس تاسو وکړو حبیب الله مشال وایي. پارټي خو په یو نوم باندې، په یو مقصد باندې، په یو نظریه باندې جوړه شوې ده او هغه نظریه دا وه چې یاره انصاف به وي، انسانیت به وي، خودداري به وي، د میرټ فیصلې به وي، د انصاف فیصلې به کېږي او کوم چې حقدار خلک دی هغوی ته به هغه خپل حقوق میلاویږي. خو د بدقسمتۍ نه عمران خان یو دی او هغه چې د پاکستان دپاره د دې خپل پارټۍ دپاره ډېر څه کول غواړي، خو بدقسمتي دا ده چې د عمران خان د سوچ او د فکر ملګري نشته دی، ډېر کم کوز دی. عمران خان خو اعتماد وکړي، هغه په خپلو کوم اراکین دي، خپل ممبري دي، هغوی باندې اعتماد وکړي، په بورډ جوړ کړي. خو په هغه بورډ کې بیا داسې خلک وي چې هغه د MNA نه یا د نورو قوتونو نه هغه یعنې په دمکۍ کې راشي یا په دباو کې راشي. نو په دې ما خو د مخکې نه تاسو ته پته ده چې د PTI بنیاد په باجوړ کې ما ایښوستی دی، خو د اوسه پورې ما د عهدو سیاست نه دی کړی، د طاقت سیاست ما نه دی کړی. زما خپل ذاتي خواهش ده او زما خپل ذاتي کوشش به دا چې یاره د PTI ورکر خو زه سم یم، د عمران خان اواز خو زه سم خلکو ته رسومه، خو زما په ځای چې بل کس راشي او د هغه عهده موږ هغه له ورکړو نو هغه به بیا د هغه عهدې په وجه باندې زیات کوشش کوي. نو بجای د دې چې د عهده زما صحیح زه خواستم کار کوم، دا بل سړی به د پارټۍ لپاره بیا کار کوي د هغه عهدې په وجه باندې، نو دا طاقت او دا قوت چې دا به ډبل شي، دا سټرګل به ډبل شي. نو زما کوشش هم د وخت نه دا و چې یاره ما د عهدو نه ځان چې دی دا جدا ساتلی دی. خو بیا په 2018 الیکشن کې ستاسو په شانته ملګري وو، هغه راپاڅېدل، ما ته ویل چې نیک رحمانه ډېر زیات د پارټۍ لپاره ستا خدمات دي، ستړي جدوجهد دی، ته په خپله باندې اپلای وکړه. موږ چې اپلای وکړله او موږ هلته بیا لاړو، نو هلته موږ ډېر یو مختلف هغه دغه حالات ولیدل او هغه مختلف حالات داسې وو چې موږ کوم MNA ګان لیږلي وو د دې ځینه زموږ سوچ او فکر دا و چې بهی دا د میډل طبقې سم نه دي بلکې د لوور طبقې خلک دی، دوی په باندې په خپله باندې تکلیف تیر شوی، غربت یې لیدلی، غریبي لیدلې ده، د دې علاقې هغه احساسي محرومینې چې دي هغې لیدلي دي. نو دې سبا بیا نو دې سبا د دې علاقې فکر مې د دې ورکر فکر مې ورسوي، ځکه چې را پارټي خو تاسو ته پته ده چې د عمران خان نوم به حیثیت د یو کلاړي خلکو پیژاندو، خو د حیثیت په حیثیت د یو هغه سیاسي لیډر یې نه پیژاندو. دا خو زموږ او ستاسو په شانته ورکرانو راپاڅېدل او هغه سټرګل یې کاوه، هغه همت یې نه دغه کاوه. نو زموږ هم دا خواهش و چې یاره زه دا کوم MNA ګان موږ لیږلي دي هغه زموږ څه تعلق ساتي، زموږ د لیول خلک دی، دیو چې هلته لاړ شي د دیو سبا د ورکر هغه د تکلیف احساسي، د ورکر د هغه جدوجهد احساس به ورسره وي. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې یاره دا به د باجوړ دپاره هم څه کوي، دا به د پارټۍ دپاره هم کوي، دا به خاص کر د ورکر دپاره چې دی دیو به یو سوچ او فکر به بدلی. خو هلته چې موږ کوم حالات ولیدل، نور د ټولو ایجنسیانو نه خلک راغلی وو، خو زموږ چې کوم MNA ګان وو نو دیو به بار بار راتلل د پارلماني بورډ خواله
چې په هغه کې زمونږ وزیر اعلی صاحب شامل وو، قادري صاحب پکې وو، زمونږ چې په هغه ټایم کې کوم جی اس ورشداد هغوی پکې شامل وو، د هغوی خوله به راتلل او بار بار به په هغوی باندې دا دباو واچاو چې موږ ایمنګان یو، که موږ له چېرته زموږ د رشته دارو له زموږ د خپل خپلوانو له ټیکټ ورکوئ صحیح ده، موږ به هغه سپورټ کوو او موږ ګارنټي هم دا درکوو چې یاره دا خلک به بیا الیکشن هم ګټي، تاسو له به سیټ هم درکوئ، او که چېرته زموږ دا کسان نه راولئ نو بیا د دې موږ ګارنټي نشو درکولی، بلکې موږ به په اسمبلی کې چې دی نو لکه کوم بیل چې تاسو پاس کوئ موږ به د هغې مخالفت کوو، موږ به د هغې حمایت نه کوو. نو هغه پارټي او هغه پارلماني بورډ هغوی د خپل هغه امینشپ د طاقت په وجه باندې، امینشپ د پاور په وجه باندې دوی هغوی دومره دباو کړل چې د پارټۍ کومه فیصله وه هغه هم زه د خپل کارکنانو ته د خپل د عوامو ته ستاسو په وساطت پیش کومه چې د پارټۍ فیصله دا وه په دې الیکشن کې، او چې کوم زمونږ عین نوی جوړ شوی دی چې کوم زمونږ په آفس کې کار کوي، کوم ایم این ای، کوم ایم پی ای، سینیټري، کوم عهدیداري، نو هغه به د خپل رور دپاره، د خپل رشته دار دپاره، د خپل خپلوانو دپاره هغه به هیڅ قسم سفارش نه کوي. خو ډېره د افسوس خبره ده چې زمونږ پارټي جوړه شوې وه د انصاف دپاره، د سفارش د ختمېدو دپاره، او خو زمونږ امینګانو په دباو باندې زمونږ پارلماني بورډ دومره مجبوره کړه چې د پارټۍ هغه ټوله فیصله چې ده هغه عین چې دی هغې یو طرف ته کېښوستل او دغه دوه درېو امینګانو په دباو کې رال او فیصلې داسې وکړلې چې هغه خپل هغه رشته دارانو ته یې ټکټونه ورکړل، کوم چې اهل خلک وو، چا چې د پارټۍ لپاره قربانیانې کړې وې، چا چې د پارټۍ لپاره منډې تړلې والې وې، هغې شاته کړل. زه خو ورته خپل ځان نشم یادولی ځکه چې تاسو ټول ته پته دی چې یاره زما هغه در کوټوالي نه 23 سال ډېر غټ ژوند دی، ډېر غټ عمر دی، دا ټول باجوړ ته پته دی چې یاره د پارټۍ لپاره ما څه کړي دي، خو زه درته خپل دغه نشم دا کولی، هغه به د اسامین او د پی ټي آی ورکر دا فیصله کوي چې یاره دا زما خبره صحیح ده او صحیح نه ده. خو زموږ څخه پکې ډېر ښه خلک راسه وو چې دا پارټي د هغوی په وجه باندې دلته په باجوړ کې ژوندی وه، ځکه چې تاسو ته پته د عمران خان به ذات خود باجوړ ته نه دی راغلی، خو دلته داسې خلک لګیا وو چې هغوی به خپلې پیسې به لګولې، خپل انویسټمنټ به یې کاوه، خپل هغه انرژي به یې صرف کوله، کله به یې جلسې کولې، کله به یې کارنر میټینګز کول، کله به یې شمولیتي پروګرامونه کول، ټورنمنټس به منعقد کېدل، کرکټ، فوټبال، ولیبال، هغوی له به تلل به حیثیت د مهمان خصوصي د پی ټي آی د لیډر په حیثیت باندې، نو هلته به هغوی به انعامونه هم ورکول، داسې تش به هم نه تلل. نو لکه دلته پکې د خلکو ډېر غټ انویسټمنټ و، هغه خلک چې د پارټۍ شاته کړل او ډېره زیاته بدقسمتۍ خبره ده چې که نن چېرته هغوی ټیکټونه میلاو شوي هغوی کامیاب شوي وي، نو زما په خیال چې بیا هغه جدوجهد هم دومره و چې هغه خپل هغه عزت دپاره او هغه کوم هغه ستړی هغوی کړی وي، نو هغوی ته به یې هم کتلی او دلته رباجول د حق دپاره او د ورکر د حق دپاره به هغوی جنګېدلی. دغه وجهاتو تاسو بیان کړل چې لکه تاسو د پارټۍ د دغه فیصلې نه بیا مطمئن نه وئ، بیا هم دا سټپ څنګه واخیسته چې تاسو آزاد امیدوار سید احمد جان صاحب سپورټ کوو، هغه هم ودرول؟ نو تاسو ته پته ده چې زمونږ د نظریې سیاست کړی دی، د مفادو سیاست ما نه خاص کر ما نه دی کړی، د مفادو سیاست قطعا ما نه دی کړی، خپلې به د جب نه 100 روپۍ راغیستې پرې پارټۍ به مې لګولي، خو د پارټۍ نه ما نه دي اخیستې. بل ما په ما باندې دا هم څوک نشي ثبوت کولی چې یاره نیک رحمان چېرته په دې 23 ساله ژوند کې، په دې 23 ساله سیاست کې ډېر عهدې سیاست کړی دی، ما د عهدو سیاست هم نه دی کړی. موږ د نظریې سیاست کړی دی، موږ د سوچ او فکر سیاست کړی دی، موږ د عمران خان د هغه واز سیاست کړی دی کوم چې هغه موږ ته د 30 کالونه لګیا دی چې به یې هغه د موروثیت خلاف اواز هغه اوچت کړی دی. بار بار د هغوی تاسو چې د هغه سپیچز راواړوئ، د هغه ټاک شوز راواړوئ، نو هغه چې دی نو د موروثیت خلاف اواز هغه اوچت کړی دی، د انصاف، انسانیت او د خوددارۍ اواز هغه اوچت کړی دی. نو کله چې زموږ په پارټۍ کې د موروثیت په باجوړ کې د قایمېدلو کوشش وکړو، نو چونکې موږ خو په ذهن کې هغه د عمران خان هغه نارې وې، هغه سوچ او فکر و، نو زموږ دپاره لکه دا فیصله قبلول او دا تسلیمول لکه ډېر زیات ګران کار و، تر دې پورې چې موږ وزیر اعلی راوغوښتلو، موږ ګورنر راوغوښتلو،
موږ ته مختلف چې دی نو هغه قسم هغه لالچونه زموږ مخې ته کېښودلی شو خو چونکې زموږ څخه خلک ولاړ وو زموږ هغه سوچ داسې جوړ شوی په دې 63 کاله کې چې یاره موږ د ځان سیاست نه دی کړی که موږ ته ډېر لکه مفادات یې زموږ مخې ته کولی نو هغه موږ قبلولی نه شو نو په دغه وجه باندې موږ د بار کس نه دی سپورټ کړی موږ د بار نور پارټیانو لپاره आवाज نه دی اوچت کړی موږ د پی ټی آی جنرال سیکرټري سید احمد جان صاحب ځکه ودراو موږ ویل که موږ چېرته خاموشه کینو نو بیا به لکه دا پارټي چې دا به مستقبل به د دې ښه نه مستقبل به د دې خراب شي د پارټۍ د نظریې د بچاو دپاره د پارټۍ د ویژن د بچاو دپاره د عمران خان د هغې خبرې د بچاو دپاره کوم چې هغه 30 کال نه د موروثیت خلاف نارې والي دغه د خبرې د بچاو دپاره موږ د پارټۍ نه آزاد کس ودراوو د نظریاتي ګروپ نوم باندې او مقصد هم دا چې خلکو ته دا پیغام لاړ شي پارټۍ ته دا پیغام لاړ شي چې یاره دلته داسې خلک شته دی چې هغوی خپل عهدو لپاره منډې نه وایي د خپل ذات د مشهورتیا لپاره منډې نه وایي د خپل ذاتي لالچ لپاره منډې نه وایي صرف د هغوی مقصد دا دی چې یاره د پارټۍ هغه نظریه بد شي نو په دغه وجه باندې موږ سید احمد جان صاحب ملګرو ته به دا ووایم چې کله په باجوړ کې د طالبانایزیشن دور و دلته حالات ډېر بګړاو خو په هغه حالاتو کې زه بالکل ګوایم د دې خبرې چې نیک رحمان صاحب به سټرګل کاوه کوشش به کاوه او په هغه وخت کې به هم د جلسونه کول آخري سوال تېره شپه تقریبا ما یوه ویډیو وکته د ایم پی ای اجمل خان صاحب هغوی وایي چې نیک رحمان او د هغه چې کوم ملګري دي هغوی پارټۍ ته نقصان ورسوه او ما زه د پارټۍ نه ما ایستلي دي هغو لکه د ایم پی ای څخه دا اختیارات ته دی چې یو باني رکن چې څوک تقریبا د 30 کال نه پارټۍ کې کار کوي هغه ایستی شي دا اختیارات د ایم پی ای څخه شته یو خو لکه په دې باندې ځان پویه کول پکار دي خاص کر زمونږ د باجوړ خلکو ته وبېره تحریک انصاف خلکو ته لږ سوچ او فکر کول پکار دي که چېرته اجمل سیاسي سړی وي سیاسي جدوجهد یې وي هغه په سیاست باندې پوهېدلی نو هغه لا بیا دا خبره نه کول پکار ځکه چې یو ایم پی ای ته یو ایم این ای ته یا وزیر اعلی د ولې نه لکه هغه ته هم د اختیار نشته دی چې هغه د پارټۍ یو ورکر د پارټۍ نه وباسي دا اختیار صرف د پارټۍ څخه دی او هغه هم د چیرمین څخه دی ځکه چې چیرمین چې د پارټۍ هیډ دی او کله چې ورکر جوړیږي تاسو به خپل کارډونه وګورئ کوم چې ستاسو ممبرشپ کارډ په هغه باندې شاته د وزیر اعلی دستخط نشته دی د ایم این ای دستخط نشته د ایم پی ای دستخط نشته د نور منسټرانو دستخط نشته دی په هغه باندې د چیرمین عمران خان دستخط دی دا زمونږ او د هغوی په منځ کې یو معاهده وشوله چې هغه موږ د دې هغه پارټۍ هغه کم قواعد او ضوابط دي هغه موږ ومنل موږ د پارټۍ سره جوړ شو خو بیا د پارټۍ چې دی د خپل د ورکر سره چې دی نو یو قسم هغه یو معاهده کېږي او هغه معاهده دی چې هغه به د دې د حقوقو خیال ساتي کومه ناره چې د پارټۍ وایي کوم عین چې د پارټۍ دی هغه هم بیا په هغه خپل عین باندې پوره کوشش کوي چې دغه شي موږ که ولاړ یستو آزاد ولاړ یستو نو زمونږ خو دا مطلب دی چې بهی زمونږ کوم عین دی موږ دغه عین تحفظ کوو دغه عین چې زمونږ کوم دی موږ د خپل پارټۍ د عین د بچاو دپاره موږ ولاړ یستو زمونږ دغه جدوجهد و او د دیو چې کوم عین هغه حق د عین مات کړی دی هغه دا دی چې یو ایم این ای چې دی د خپل ورور دپاره سفارش نشي کولی او ده چې دی نو هغه سفارش وکړو دا زموږ د قانون دا زموږ د منشور ده او دا زموږ د عین هغه مکمل خلاف ورزي ده نو اول خو دې باندې ځان پویه کول پکار دي دې له چې که موږ ولاړ یستو موږ د عین خلاف ورزي نه ده کړې عین خلاف ورزي زموږ امیانګانو کړې ده خو بدقسمتي دا ده چې دلته په پارټۍ کې هغه د سزا او جزا عمل نشته دی که چېرته د سزا او د جزا عمل وي نو اولنې د عین خلاف ورزي چې دا نو زموږ ایم این ای صاحبانو کړې ده نو اولنې سزا بیا دیوله پکار ده چې دیوله میلاو شوې وي خو چونکې دا خبره چې ما مخکې مو وکړله د ایم پی ای څخه د وزیر اعلی څخه د ایم این ای څخه دا اختیار نشته دی خو چونکې دا سړی سیاسي سړی نه دی ځکه دا خبره کړې ده که چېرته دا سیاسي کس وی نو هغه بیا دا خبره نه کولی نو د پی ټی آی ورکر ته هم زما د خپل طرف نه دا یو میسج دی چې کم از کم یو داسې سړی مخې ته راوستل پکار وي
اوس په فیصله شوې ده کاغه هر څنګه شوي خو د آینده لپاره داسې فیصله کول پکار وي یو داسې سټپ اخیستل پکار وي کم از کم چې یو سړی خو د خپل پارټۍ په منشور باندې پوهېږي د خپل هغه لیډر هغه ماضي ورته معلومه وي د آیین یې کتلی منشور یې کتلی چېرې زما آیین او زموږ منشور څنګه دی او څه وایي موږ ته نو زما دغه پیغام دی چې آینده لپاره فیصله ډېر په سوچ او سمه سره نیک رحمان صاحب اخري سوال درنه کوم هغه دا چې ستاسو آینده لای عمل به څه لکه څه به کول غواړئ مخکې لکه دا تاسو 30 کاله زندګي تېره کړه پارټۍ کې تاسو خو پارټۍ په یو حال هم نه پرېږدئ ځکه چې هغه ستاسو نظریې نه پته لګي مخکې څه سوچ څه خیال لرئ زمونږ خو نن هم میټینګ و د سیراما جان صاحب په ځای باندې بعضې خلکو دا افواګانې ګټه کړې وه چې یاره چیرمین صاحب چې دی سیراما جان صاحب هغه جماعت اسلامي کې شاملېږي دغه له وجې نه موږ هغه نن میټینګ راوغوښتو نو زمونږ خو د نظریې دپاره ولاړ یستو انشاءالله تعالی چې تر څو پورې موږ سیاست کوو یو خو دا دی چې موږ سیاست پرېږدو بیا به خاموشي اختیار کړو بلې پارټۍ ته خو زموږ سوچ او تصور هم نه راځي چې موږ لاړ شو تر څو پورې چې موږ د تحریک انصاف سیاست کوو نو زموږ به کوشش دی چې کوم سوچ او کوم فکر موږ له عمران خان راکړی دی موږ هغه فالو کړو بلکې موږ نورو ته هم هغه تلقین وکړو د میرټ دپاره موږ خپل هغه اواز وچتول دی هغه موږ کوو موږ په خپل حکومت باندې په بعضو خبرو باندې زه په خپله باندې تنقید کوم امینګانو باندې زه تنقید کوم کوم چې هغوی غلط دغه کوي او داسې د پرسنلی تنقید هم نه کوم زه تنقید برای اصلاح کوم چې دوی په کوم ځای کې غلط کار کېږي په کار ده چې د هغې ایمنۍ یا ایم پی ای هغه خپله اصلاح وکړي نو انشاءالله تعالی د پارټۍ د نظریې د بچاو دپاره د پارټۍ د جنډې د سربلندۍ دپاره انشاءالله تعالی زموږ به دغه کوشش جاري او دغه سټرګل به هم جاري تر څو پورې چې زموږ په وجود کې هغه طاقت قوت نو انشاءالله تعالی دغه د څه مفاد نه بغیر د څه لالچ نه بغیر انشاءالله تعالی موږ به د خپلې پارټۍ سره ورسره ایستو او چې زموږ کوم دغه انصاف انسانیت او خوددارۍ تلقین موږ ته عمران خان کړی دی نو کوشش به هم دی چې موږ هغه چې دی نو پروموټ کړو هغه مخکې ډېره مهرباني دي خبره کولو او د وخت راکولو نه ستاسو هم ډېره مهرباني ماشاءالله ډېره مهرباني یو جهان مننه ملګرو د راروان پروګرام پورې په لوی الله سپارم لوی الله په لوی امان السلام علیکم अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं नगमाना जाफरी और आज आपको मैं हबीबुल्लाह मशाल के YouTube चैनल HMPK के बारे में बताना चाहती हूं दोस्तों इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को और धूम मचा दीजिए।